د تیر زمانه کې یو سړی و، هغه ناشکر و، هر څه الله ورکړي و، خو ناشکر و. د بعضې خلکو دا خوار او سپیره عادتي تپوس یې وکړي روټۍ دې خوړلې ده، وایي بېګا مې هم نه ده خوړلې، اوس مې هم نه ده خوړلې، او د بیا دپاره خو هېڅ درک نه لګي چې بیا به هم څه وخورم او که به ونه خورم. نو د بعضې خلکو دا خوار سپیره او خراب عادت وي، او په دې عادت باندې الله تبارک وتعالی ډېر زیات خفه کېږي. که دې بنده سره څه وي هغه هم ترې والي، کنګال 2 وخت پې یې پرېږدي. نو داسې یو سړی و، هغه ناشکر و، بې قدر و، د الله د نعمتونو قدردان نو. نو هغه یو ځل شکوه وکړه، دا یړله رالل چې دا دومره خواري محنت مزدوري کوم، د هغې باوجود د یو ټیم وي او د بل ټیم نی، جامه د یخنۍ وینو د ګرمۍ نی، د ګرمۍ وینو د یخنۍ نی، ضروریات زندگی نه پوره کیږي. نه د دې ځای نه به لاړ شم، سفر به وکم، هجرت به وکمه، چې ته به هر ملک کې به ګټه وټه وکمه. نو ځکه هلته مې څه وګټل، نو کور ته او ښځې بچوله به راوړم، کلي ته راوړم، کور به جوړ کړم، نور ضروریات به پوره کړمه. خو یاد ساته دا انسان بې قدره او ناشکره انسان و، په ده د الله نعمتونه ښکاره نو، د شکریا نه ادا کوله. لاړو څه ډېر کلونه یې بهر ملک کې تیر کړل، او چې کله ډېر کلونه تیر کړل نو ښه ډېر مال حال یې وګټو. چې کله واپس کلي ته راځي نو ده وی چې دا مال خو دومره ډېر دی چې زه یې وړی نه شمه. لږې پیسې را واغېستې او یو 3 اوښانې پې واغېستل چې په دې به دا مال بار کمه. نو 3 واړو اوښانو باندې یې مال بار کو او کلي ته را روان شو. شپې ورځې پې تېرېږي په لاره باندې، ده چې ځان سره د خوړلو څښلو څه ساز و سامان راغېستی و. نو په لاره کې منځ کې هغه خوراک څښاک ختم شو. اوس دې د ځنګل په یو صحرا د په هغې باندې را داخل شو. کله چې د صحرا د منځ ته راغلی دی نو ده ته لوږه لګېدلې ده، دومره اوږې شو چې ده وی خدای کاڼي واچوم خولې ته، که څه خولې ته واچومه چې دا د لوږې تکلیف مې ختم شي. او د لوږې د لاسه ده د مرګ آثار ځان کې محسوس کړل چې ممکنه ده چې زه د دې لوږې د لاسه مړ شم. نو اوس دې اخوا دېخوا ګوري، په دې غرض سترګې اړی راړی، که زه چا را باندې رحم وکړو یو نوړی روټۍ هم را کړه نو زه به دومره شم چې د مرګه به پې بچ شم. مخکې مزل کوي او اوس د مرګ آثار دی ویني، د لوږې د لاسه مرګ ته رسېدلی دی. مخامخ یو سړی راغلی دی، اوس دغه سړي سره ګرمې روټۍ په دسترخوان کې تو شوې پرتې دي، او د سره خوا کې تېرېږي نو دې ته تپوس کوي، وي زه خو مرم او د لوږې حالات مې داسې خراب دي چې ممکنه ده چې مړ شم، که تا سره خوراک څښاکي سره راکړه چې خولې ته کړم. اوس دغه بنده ورته وی چې ما سره دا ګرمې روټۍ دي ورته وګوره. چې ده ورته کتلي دی هسې موږ ده پې حمله کړې ده، هغه ورته وی روټۍ خو نه در کوم، البته قیمت به راکړې نو زه به درته روټۍ در کوم. دا سړی ورته وی چې څه غواړې واخله، خو چې زه دا لوږه اوس ختمه کړم او زه خوراک خولې ته کړم. وایي دغه سړی ورته وایي چې زه به دله دومره روټۍ در کړم چې ستا به پې ګزاره وشي، خو دا 3 بار کړي اوښان دي، د دې نه یو بار کړي اوښ ماله راکړه. وایي دی ورته وایي چې په دې باندې ما کلونه تیر کړي دي، محنت خوارۍ مې کړې ده، د هغې دومره کلونو خواري ته اوس په یو نوړی روټۍ رانه اخلي، ما پې د عمر قیمتي اثاثه تېره کړې ده، او نن ته ما نه په یوه روټۍ په یو ټیم خوراک په بدل کې یو بار کړي اوښ غواړې. وایي دغه سړی ورته وایي که ته دا روټۍ په دې اوښ بار کړي باندې نه اخلې نو ته به د لوږې مړ شي، زه به دلته ولاړ یم او دا 3 واړه اوښان به درنه ماته پاتې شي. نو ښه نه ده چې ته دا روټۍ وخوره، یو بار کړي اوښ راکړه، نو کم از کم د مرګه به بچ شي، دا 2 اوښان خو به کور ته بوځي. وایي ده وایي چې دا خبره هم سمه ده، زر یې ولې یو بار کړي اوښ ورکړی دی او روټۍ ته لاس کې واخېسته او په املو یې لوړه لوړه تېره کړه. اوس مخکې مزل کوي، خو ده په دې روټۍ کې د لوږې د لاسه لږه بې طریقې خوراک کړی دی،
نو دته اوس د اوبو ضرورت شو. اوس مخکې مزل کوي، یو خوا بل خوا ګوري د تندې د لاسه او په مرۍ کې نوړی نښتې ده، د هغې د تکلیف د لاسه سترګې روتې دي او اخوا دې خوا ګوري چې ته خدایه که چې ته اوبه وي، چینه وي، چې ته ډنډه وي، چې ته اوبه وي چې یو ګوټ خولې ته کم چې زما دا تنده پې سړه شي، ماته شي. وایي ډېر کوشش وکړو اوبه نه میلاویږي، اخر کې یو اړخته پرېوته چې زه خو د تندې د لاسه مرم. څه ګرمي زیاته وه، څه نوړی خوراک یې بې طریقې کړی و، څه هسې هم تږي شو. د اوبو په تکل کې یو خوا بل خوا ګوري، یو سړی را روان دی، یخې اوبه ورسره دي رڼې، او ده ته را مخامخ شو، ده په اوبو حمله وکړه. یو ته وایي چې مفتو کې اوبه زه چاله نه ورکوم، تا سره دا بار کړې دوه اوښان دي، د دې نه یو بار کړې اوښ راکړه نو یو ګیلاس اوبه به درله درکړم. وایي دی ورته وایي چې عجیبه خبره ده، عمر کې مې قیمتي کلونه تیر کړل، بهر مې خواري محنت مزدوري وکړه، 3 بار کړي اوښانو یو رانه په یو ټیم خوراک لاړه، بل رانه ته په یو ټیم یو ګیلاس اوبو باندې غواړې. یو ته وایي چې اوس به مړ شي د تندې د لاسه، نو دا دواړه بار کړي اوښان به ما ته پاتې شي، نو ښه نه ده چې یو بار کړي اوښ ماله راکړه اوبه وڅښه او کور ته خو دا یو څه ناڅه خو به یوسې. دې وایي چې دی هم راته سمه خبره وکړه. وایي زر یې وله بار کړی اوښ حواله کړ او یو ګیلاس اوبه چې یې وڅښلې، وایي د ده په زړه باندې په سترګو باندې رڼا شوه. اوس مخکې مزل کوي، 2 اوښان خو ته بار کړي نور یو وړل بوتلل، اوس د سره یو بار کړی اوښ دی، د الله نه خیر غواړي چې اوس به په څه طریقه دا اوښ کور ته سالم ورسوم. وایي ناګانه بې طریقې خوراک یې کړی دی، په ځنګل کې اوبه مو څښلې، اوس چې دی نو خورا څښاک نه وروسته ده ته د اودس ماتې ضرورت پیښ شو. اوس دې اودس ماتې کول غواړي، خو د ده ضرورت نه پوره کېږي، اودس ماتې ته کښېني، اودس یې نه ماتېږي، ډېر تکلیف تیر شو، خو د هغې باوجود اودس ماتې نه کېږي. وایي لوسې پوسې کوي، د باندې تکلیف دی، اوړي روړي لوګړېږي، خو اودس ماتول غواړي، اودس نه ماتېږي. وایي ډېر تکلیف دی، یو اړخ ته سم لاسته په خاورو کې لوګړېږي چې خدای زه خو مرم. ناګانه یو حکیم انسان په شکل ولا یو سړی راغی او هغه سره څه دوی په لاس کې را دی، ورته وایي چې زه تکلیف د لاس مرم او دس ماتول غواړم او دس نه ماتېږي، که داسې څه دوی وي راکړه. یو ورته وایي چې دا یو تلې او یو پوڼی دوی د دا خولې ته که اوس به ټیک شي، خو دا دوی هسې نه در کوم، بار کړي اوښ تا سره ولاړ دی، دا راله راکړه. یا ورته وایي چې زه خو دا تاله نه در کوم، یو رانه په یو خوراک روټۍ لاړه او بل رانه په یو ګیلاس اوبو لاړه او بل رانه یو ځل اودس ماتې باندې ځي، نو زه به کور ته څنګه ځم؟ دا دومره خواري محنت مې د کلونو هسې عبث وکړ. وایي دغه حکیم ورته وایي ښه خو دا ده چې اوس دلته فرض که د تکلیف د لاسه د درد د لاسه مړ شي، نو چې مړ شو نو دا بار کړي اوښ دې هسې ماته پاتې کېږي، ته هم دلته مړ په بیابان پروت دی، نو ښه نه ده چې ته جمدې کور ته لاړ شي، په دې بار کړي اوښ به ته څوک یې، دا ماته پرېږده چې ته جمدې سلامت کور ته ورسې، دا هم ډېره ده. دی وایي چې دی هم راته سمه خبره وکړه، هله زر دا اوښ هم واله، خو ماله زر دا دوی راکړه چې دا وخورم چې اودس ماتې وشي. وایي چې څنګه یې دوی ورکړه، لږ قدمونه یې واخېستل، اودس ماتې وکړو. نو دا بنده خالي لاسونه تلي او خالي لاسونه چې واپس شو، دا څه یې ګټلي ټول ته نه الله واخېستل، یو اوښ بار کړی په یو خوراک، یو ټیم خوراک، بل اوښ بار کړی په یو ګیلاس اوبو، بل اوښ بار کړی دا مال الله ته یو ځل اودس ماتې په بدل کې واخېستو. وایي چې دی واپس په مړو مړو خپو ځان پسې خپې راکاږي کور ته ورسېدو. وایي چې کله کور ته ور داخل شو، وایي د کور ته داخلېدو سره سم غیبي آواز ورته وشو، ای زما ناشکره بنده، بې شمېره نعمتونه مې درکړي وو، تا یې قدر نه ادا کو، شکریه نه ادا کوله، قدر دې نه کو. نن درته زما د نعمتونو احساس وشو، درته پته ولګېد د ټول عمر مې درله خوراک څښاک درکړی دی، په مړه خېټه مې درکړی دی، تا چې ته یو ځل هم نه دي ویلې چې یا الله شکر دی چې ما خوراک وکړو، زه په مړه خېټه خوراک کوم، دا دې نه دي ویلې. یو ټول عمر مې درله اوبه درکړي دي، تا چېرته دا یو ځل هم نه وی چې الحمدلله ما له د ښکلې رڼې پاکې صاف شفاف اوبه راکړي دي، یو ځل دې شکریه نه ده ادا کړې. نن درته پته ولګي د یو ګیلاس اوبو څومره قیمت تا په خپلو لګو، د ټول عمر قیمتي اثاثه دې پې ورکړه، یو بار کړې اوښ دې پې ورکړو، یو ګیلاس اوبو،
او بیا ټول عمر چې کله د اودسماتي ضرورت راغلی دی بغیر د څه دوایې نه بغیر د څه تکلیف نه چې کله اودسماتي ته ناست دی اودس دې مات شوی دی ضرورت دې پوره شوی دی تقاضا شوې ده نو تا کلم شکریه نه ده ادا کړې نن درته پته ولګي د احساس درته وشو چې دا یو ځل اودسماتي چې انسان په اسانتیا سره سهولت سره وکړي دا څومره لوی نعمت د الله د طرف نه دی عرض دا چې انسان ته دا الله وایي چې زما د نعمتونو شکریه ادا کا زما د نعمتونو قدردان شه زه به نعمتونه درله ډېر درکمه که زما د نعمتونو بې قدري دې وکړه ناشکري دې وکړه دا شته نعمتونه چې در سره دي دا به درنه والمه نور به د باندې بند کمه او آخرت کې به عذاب درکم نو الله دې مونږ د دنیا او د آخرت د عذابونو نه وساتي